السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د قرآن کریم د ترجمه او د تفسیر ختم دی، تقریبا 10-15 منٹ. استادو خدمت کی درخواست دا کو زنانه او نارینه چې دا نن ورځ تاسو د الله دین اورېدل ورکړی ده، پیله په پڼه کې اوبه راخېجولې وې تګې سپیو الله باغې باندې وبخنه. نو دا بنن دي چې وګڼو چې دا نن ورځ مونږ الله له ورکړی ده. عزتمندو، دا اولنې سورت چې کوم وایو دی سورت ته سورت اخلاص وي، او په دې کې یو اهم مسله بیان شوی ده، او دا هغه مسله ده چې د دې د نه منلو د وجې نه د حضرت ابراهیم علیه السلام پلار جهنم ته لاړو، د دې د نه منلو د وجې نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ تره ابو طالب جهنم ته لاړو، او د دې د نه منلو د وجې نه د حضرت نوح او د حضرت لوط علیهم السلام ښځې بیبیانې جهنم ته لاړې، چې هغې د مسله د توحید وایي. الله یو ګڼل په ذات کې هم او په صفاتو کې هم. خو دا په تاسو باندې په موږ باندې د الله خصوصي رحم دی چې په دیر کې پیدا شوي یو، د توحید مسله راته اسانه ده. په دې باندې خلکو باندې ډېر لوی تکلیفونه تیر شوي دي. یو مولوي صاحب تاسو هلکه خبرې مه کوئ، ښه، هغه په جومات کې امام شوی نو برابر اړه به وه، نو ویل هغه به په منبر باندې ویل چې غیر الله څه نشي کولی او د غیر الله نه څه مه غواړئ. نو کلیوالو ورته ویل چې دا تا چې د غیر الله څه داسې ورانه ده، دا ته موږ ته وښایه چې څه وزګار دی کوي. ویل هغه ورته ویل چې الحمدلله موږ ته توحید مسله یاده ده، اوس به داسې څه مسله پکې راوځي، ولا فی الحال الحمدلله چې موږ په دې خبر باندې قایم یو. بیا عبادت صرف د الله کول، په ذات او صفاتو کې الله بیازي ګڼل چې هغه سره شریک نشتی، صرف دغه عبادت کول او صرف دغه فیصله منل. توحید بالحکم چې ورته ویل کېږي چې فیصله به هم هغه کوي، دغه فیصله څوک نشي چیلنج کولی، او دغه د فیصلې خلاف چې نو دا فیصله نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم نه امت خلکو تپوس وکړو استاد خپل الله باره کې موږ ته ووایي، نسب یې بیان کړه، نو الله ورته وفرمایل ورته ووایي هو دغه الله چې تاسو پیژنئ الله احد ده، الله یوازې دی، شریک ورسره نشته. الله صمد دی، الله چاته حاجت نشته دی، چاته ضرورت نشته دی. لم یلد ولم یولد، د چا نه پیدا هم نه دی، څوک تی پیدا هم نه دی. ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ورپسې دو سورتونه، یو ته سورت فلق و یو ته سورت ناس و. په نبی صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی دی، خو دا خبرې زده کول غواړي چې یو جادو په وجود باندې دی، یو د نبی علیه السلام پیغام دی، دعوت دی. دا جادو د نبی علیه السلام په جسم مبارک باندې شوی، جسم یې کمزوری کېدو. پاتې شو د نبی علیه السلام دعوت نو دا بالکل صفا و، په دې کې څه خلل نه دی راغلی د دې جادو د وجې نه، ځکه چې لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، دا قرآن او دا وحی داسې دی چې دې ته باطل نشي راتلی، وحی محفوظ وه. د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه خو ټول ډېر نږدې وو، خو څلور صحابه نبی علیه السلام ته ډېر زیات نږدې وو. حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله عنه، حضرت زبیر، حضرت علی، عبدالله ابن مسعود، دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات نږدې صحابه وو. خو دوی هم د نبی علیه السلام په مانځه کې یا په تقریر کې یا د نبی علیه السلام څخه په عبادت کې څه کمی نه دی محسوس کړی. دیو ته پته نه ده لګېدلې چې ګنې نبی صلی الله علیه وسلم ګنې ناجوړه دی. د دې وجې نه د نبی علیه السلام دیني پوزیشن بالکل محفوظ، وجود یې کمزوری کېدو. عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل، او کال بعد نبی علیه السلام په خوب ولیدو چې ما باندې چا تعویض کړی دی. اوس په دې ځای کې دا یوه خبره ډېره زیاته ضروري ده چې خاص کر په زنانو کې، نارینهو کې هم شته، په زنانو کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه په مدینه کې انسانان هم او بېشماره پیریان هم اوسېدل چې دا د نبی علیه السلام شاګردانو صحابه. خو دې کوی کې دا تعویض دې ونه لیدو چې دا تعویض په کوی کې د کمر لاندې پروت دی.
او دلته کې الله نه بل چا سره نشته. نبی صلی الله علیه وسلم له الله ډېر غیب ورکړي، خو لیکن نبی علیه الصلوۃ والسلام تعلیم الغیب نه ملي کی. دا تعویذ د څنګه ولیدو چې راوېستو، خو بدقسمتي زموږ دا چې دغه تعویذګر نه او دغه پالګر نه چا دا تاسو نه کو دا نیول غواړي چې را دا تعویذ راوېستو څنګه تا څنګه پته لګي چې دا تعویذ او زموږ خو دغه باندې او دا نفسیاتي مریضان نه چې دا کم سره نفسیاتي مریض شي او لاړ شي دمګری لا، نو که دمګری وته ویل چې را پتا باندې سنشته ته پاکه نو دا نه مني سو، خو وته ویل چې چا تړلې او نظر شوی او چا باندې تعویذ کړی د پیریان دي چې سړی نو قابل سړی وي ما پته ولګیدا. نو د دمګروم په کې خیری پیسې دی واخلي کنه او داغه کې دي چې وشي چې مریض هم خوشاله شي وای ځای مر سره پکې راوخو ان کې چا د پوسونو کې تبانی سړی تبانی ولې خلک تعویذ کوي تا کې دي څه کمال چې خلک به دي نظر کوي او دغه بیکارۍ راغستې ټول ورځ شپه پروتي کارونه کوي کنه پیسې ولا پلار غټي او تر ولې پیسې غټي او ماما غټي مشرور غټي او دا ټول ورځ کور پروتي نشپه ورځ پروتي خوب ختم شي ناراسته راغسته وي را کله وي اډو کې می خوږي او کله وي زنګونان می خوږي نو چې تاسو کار خدمت نه کوي استړاکه کې نو تعالی به خوب نه درځي کنه بیا لاړ شي بیا کله وي چا تړلې او کله وي چا پلانستلې دا تړل او شتي سحرم کیږي بد نظری هم شته پیریانم به خلکو راځي خو لیکن دې نه دي چې سړی خپټ کیږي او د بخا مخه چا پی سحر کړي خپل بیٹه کیږي ورګینده بچا نظر کړي او د بچ کوم د نه چې په ماخام کې بغیر زیدل نه یره د پیریان دی د حدیث خبرې نه وهم نه راوتل غواړي خپل ایمانونه بچول غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما جئت به. نبی علیہ السلام فرمایي دې ترویتی لا او دې پالګر لا او دې قسمتو معلومون کلا او دې خلکو لکم چې د سړی تر مازی دغه حال د آینده مستقبل حالات وي او دې تصدیق وکي. نبی علیہ السلام دې په دین باندې کافر شو کوم دین چې ما راوړی لہذا دین ځان ساتل پکار پس خپل ځان دم ول غواړي د جمعه د امامان صاحبان چې دم کولای شي په دې باندې دم ول غواړي او که سم معروف سړی ته ول لاړ شي نو شرط بدای چې ګوره عقیده به ګوري عقیده به ټیک څه چې وای چې دا ویل د شریعت خلاف نه. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بیوا اول دا يهودانه ده چې ما د استر قدم کې د استر کې مخش سلګ وخت بعد باندې کې بیا چخ چوال شروع شي هغه ته ویل اصل کې شیطان ور سملګری دی يهودونی صاحب نو هغه ستا به ستر کې دا چخ چې وې د دې د پاره وې چې را ستا دغه چې دا عقیده د خراب دي نو چې عقیده نه برابر یو هغه نیولې ولغه سره بسم الله وای خلک د مې حقيقي اج پولیس ونیو نو هغه د بسم الله نه بغیر نور څه ورتل نه سره بسم الله ورتل نو پس باقي باندې خلک نه مولو خلکو نه پیسې اغست دې خبرونه لږ ځان ساتل پکار دا بيخین کارم نه خزینه خلک زمو خاله شي زما خو یقین نشته خو نه قرآن حدیث کې دي چې سحر شته سحر غلط اثر کوي منو بچي اثر کوي خو لیکن دا مطلب نه چې هر نا جوړ بخا مخه چا به سحر کړي په دې باندې لږ ځان پوهه کول غواړي ولو ته وایا اعوذ پناه غواړم برب الفلق وغرب د فلق باندې رب ساتون کې پالون کې لیون کې د ټولي معنی د رب فلق معنی سبام نه نوري معنی دي من شر ما خلق د شر د هغه نه خلق چې الله پیدا کړی دي الله چې څه پیدا کړی بده کې خیر هم شته بده کې شر هم شته مار دې لړم دې مچای دا حسدګر دې جادوګر دې دشمن دې ټوپک دې دا ټول چې دنو ایو کس ول چرته چاته ویل چې مخلوق څه نشي کولای مخلوق څه نشي نو قران کې الله وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس هغه ته ویل چې څه نشي کولای کلاشر خو مخلوق دې دنیا یې ورانه کړه نو دې نه دې نشي کولای اثر بکی الله چې خو لیکن د مخلوق د کسب د وجنه ول الله دغه بدل ور کوي ومن شر غاسق او د شر د تیرې نه اذا وقب چې کله را خورش ومن شر النفاثات او د شر د فقهونکو نه په لغت چې په غوټو کې پوټي کوي د شر د پاره د خلکو د ورانولو د پاره د خلکو تکلیف کې اچولو د پاره په غوټو کې پوټي کوي ومن شر حاسد نو شر د کینې کوونکې نه د حسد چې کله کینې شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم قل وتوایا اعوذ پناه غواړم رب الناس په پالون کې او پیدا کون کې د خلکو باندې ساتون کې د خلکو ملک الناس بادشاہ د خلکو دی ملک هم الله دی بادشاہ او مالک هم الله دی اختیارمند بادشاہ هم دی او اختیارمند هم دی الہ الناس دا معبود د خلکو دی چې د خلکو مدد کوي او خلک به د عبادت کوي من شر الوسواس الخناس د شر دغه وسوسې کوونکی نه چې بار بار وسوسې کوي پټیږي بیا وسوسه کوي بیا پټ شي بیا وسوسه کوي الذي هغه یو وسوسه چې وسوسې اچي په صدور الناس پسینو د خلکو کې من الجنه دي دا به پیریانو کې مشته او الناس او په انسانانو کې شیطان چې د الله د دین باغی دی او فساد خوري نو دا شیطان نه ګره په انسانانو کې دی او کدا په پیریانو کې دی. الحمد ټول د کمال صفاتونه ثابت دي
هغه ذات لره الحمد ټول کمال صفاتون لله ثابت دي الله لره رب العالمین چې رب العالمین دی. د قران کریم دا کومه طریقه چې شروع شوې ده چې قران کریم ختم شي نو بیا به خامخا دا اول سر نه وي لکه څنګه چې زما عادت جوړ شو ومې ویل نو ما پرې خو دا واپس شروع کول خامخا لازم نه دي سړی دا اول سر نه بیا شروع کی. اخر کې بس صرف یو درخواست وکم چې مدارس کم ځای کې چې مدرسه د الله د دین خدمت کوي مونږ پکې صرف یو زیاتی کار کوو زمونږ استادان زمونږ ملګري کدا جامعۃ الاصلاح دا او کدا یو علوم نه او چاپیره زمون کوم دارالعلوم دي په دې کې موږ کوشش دا کوو چې د توحید او د سنت دعوت ورکو خلکو له په توحید او سنت باندې خلک پوهه کو د فرقواریت نه خلک پاکو د ډله بازی نه او د فرقواریت نه پاکو زمون په درسونو کې د فرقواریت خلاف مستقل موږ مهم چلو چې دا مونږ ډلې ډلې شوي او دغه د وجې نه د دیندار خلک بې عزت شو بلکې دین د خلکو په نظر کې سپک شو چې دا ختم شي او یو ځل بیا مونږ د الله د دین لپاره کوم زده کوي لګي خبرې مې زده کړې پروګرام لراغلی او یا مستقل سبقونه وایو عالمانی کېږي نو دا علم با د خپل ځان او د خپل کور او د کلی د اصلاح لپاره استعمالوي دسینه چې تاسو علم وکړئ او بیا خلک وایي چې بس علم یې سوق او چې اوس نه د کور کار کوي او خدمت هم نه کوي چې ما علم کړی د نسی منئ بلکې خدمتونه هم کوي د کور د خلکو کواده شوی نه د پلار په کور کې کواده شوی د خاون په کور کې خدمتونه هم کوي اغیلم نه پکار چې تاسو سره لګري آیت په کې چې تاسو دین زده کړی دی خدا دین متاسو د خپل ځان د اصلاح او د خپل کور د اصلاح لپاره استعمالوي دا دین متاسو د دې لپاره نه استعمالوي تاسو کار نه کوئ چې بس ما علم کړی دا او د څنګه خدمت کوم څنګه کار وکوم دا باندې ان شاء الله زموږ چې سبقونه ویلي او باقاعده دي چې دا په علم باندې به خلک فخر کوي چې راخده چې د اداره کې سبق ویل دي چې هغه د وجنو سکور آباد دی او کله بیا آباد دی الله جل جلاله دې د پرو د خارو فتنو نو ساتي لازم په حال باندې رحم وکي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.